ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في المعتكف وهو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. دار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا نبی علیہ السلام دا تر دا زوینہ روایت تے اگر فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی المعتکف نبی علیہ السلام دا اعتکاف کون کی مبارک فرمائل چی ہوا یعتکف الذنوب دے دا گناہون نا محفوظ دا معتکف سوک چی اعتکاف تکینی ویجزا له من الحسنات كعامل الحسنات كلها او دل رټول نیکو داسې اجر ورکړی کیږي لکه رټول نیکی چې انسان کوي. یو انسان د بهر د ثواب کارونه کوي او دا معتکف دی بهر ته تللی نشي الله دل په جمعات کې دنه دا ثواب ورکوي. اولنی خبره دا چې هو یعتکف الذنوب دا معتکف اعتکاف کوونکی دی د ګناه نه محفوظي. تمام اعضاء د بدن تمام اندامونه د ګناه نه محفوظي. لکه مثال په تور باندې دی چې اعتکاف ته نه ناست دی بهر ته لاړ شي د کور د ضرورت سامان راوړي بازار ته لاړ شي د سترګې غلط استعمال شي د غوږونه غلط استعمال شي ځکه بازار کې کتن ناوري هم خو د بعضې ځای نه به کنزل راشي ستا غوږونو ته راپرېوځي بعضې ځای کې نظر غلط استعمال شي ژبه د انسان غیر ځایونو کې استعمال شي دغه شانتې لاس او خپې په داسې ځایونو کې استعمال شي چې هلته د الله د ناراضګۍ سبب ګرځي. خو کوم یو انسان چې دا په یو جومات کې او مسجد کې معتکف شو دی اعتکاف ته کېناسته د سترګې محفوظ د غوږونه محفوظ د دل او دماغ محفوظ د لاس او خپې محفوظ دین غیبت کې او نه اورېدی شي دین غلط نظر کولی شي ذکر د جماعت په چار دیوارۍ کې دنه محفوظ ناسته بهر د تسخکاری نه او نه د غلط خبرې د چا اورېدی شي ځکه دی دنه په یو محفوظ ځای کې ناسته او په یو داسې بهترین ځای کې ناسته چې د الله رسول فرمایلی دی احب البلاد الی الله مساجدها. خارونو کې رټولو نه بهترین ځایونه الله ته هغه جوماتونه دي په یو بهترین ځای کې ناست دی. نو هو یعتکف الذنوب دی د ګناهونو نه محفوظ دی او ویجزا له من الحسنات كعامل الحسنات كلها او دله د تمام نیکو د نیکو کارونو اجر میلاویږي لکه څنګه چې دغه نیکو کارونو کولو والا ته میلاویږي. مثلا دا معتکف ته بهر د جنازې اعلان شو دی لاړ دی د اجر ته نشو رسولی چې دی دغه مرده خدمت وکي هغه له غسل ورکي هغه له کفن ورکي د هغه رشتهدارو له تسلي ورکي دغه شانتې د هغه جنازه ویسي او په هغه باندې شاته جنازه وکي د دغه مرده خدمت دا وکړي چې دا قبر ته کوز کي په ده باندې خاوره واړئ دا ټول کارونه چونکې د اجر دی او دا معتکف دته خو اجازه شته نه چې جومات نه وځي او دی بهر اعتکاف خپل مات کې او لاړ شي هلته که وځي خو اعتکاف ماتېږي نو الله دا ټول اجرونه د داسې مفتو کې ورکوي. د مفتو کې د جومات کې دننه پر اعتکاف کې دننه د دغه اجر مستحق شي. یا یو انسان دی بهر بیمار پرسی لورځي یو انسان بیمار دی او دی لاړ دغه بیمار پرسی کوي نو اوس د معتکف خو بهر د چا بیمار پرسی له نشي ورتلی نو دته الله د هغې هغه ثواب داسې مفتو کې ورکوي. یا دی دلته جومات کې ناسته اعتکاف کوي دی تبلیغ له نشي تلی د ده زړه کېږي ملګري تلي دی خو د ده هغه ثواب الله دله دلته کې ورکوي. نو ویجزا له من الحسنات كعامل الحسنات كلها یو روایت کې ویجزا په ځای باندې ویجري راغلی چې دله جاری کېږي د نیکو نه
پشان د هغه چا چې څوک عامل پر حسناتو باندې څوک چې دی نو کوونکی د دغې کارونه نو د معتکف تمام اعضاء محفوظ دي دنه او دله هغه نیکۍ ورکولی کېږي هغه اجرونه ورکولی کېږي چې دی د هغې عامل نه وي بهر چې کوم عاملین دي د هغو په شان اجر درته هم میلاویږي او بله لویه خبره دا ده چې کوم معتکف اعتکاف ته کېناستنه د دې اعتکاف هره لمحه د دې معتکف هره لمحه دا ثواب او ثواب عبادت او عبادتي ځکه چې دی د اعتکاف په نیت باندې جومات ته ورننوته وس د لمونځ کول د مخکې نوم عبادت اوس خو خامخا عبادت دی د تلاوت د مخکې نوم عبادت اوس هم عبادت دی خو هغه کارونه چې د مخکې نه عبادت نه و د دې معتکف هغه هم په عبادت کې الله تعالی شماري د مسجد کې هسې ناستی بیا هم د عبادت کې دی که مسجد کې دی خوراک کې بیا هم عبادت دی که په مسجد کې دا معتکف خوب کې دا بیا هم عبادت دی نو د ده هره لمحه الله تعالی په عبادت کې حسابوي او د دې معتکف یعنی اعتکاف کوونکي دله الله تعالی د مختلف قسمه عباداتو توفیق پر اعتکاف کې ورکړي مثلا دی ورغې نو دی هلته کې ذکر اذکار کوي ځکه د مخلوق نه ځان رانغښتی دی او خالق په در باندې ځان ورغورځولی دی او د دې معتکف مثال داسې دی لکه سړی یو ضرورت د ده راپېښ شو او دی لاړ شي د یو بادشاه په یو در باندې پریوزي او دی دا وایي چې بادشاه تر څو پورې زما دا ضرورت تا دفع کړی نه نو تر هغه وخته پورې ستا د دې در نه جدا کېږم نه همدغه شان دا معتکف راغی او د الله په دې در باندې دی ور پرېوته چې خدای ستا را در به پرېږدم نه تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې زما مغفرت نصیب کړی نه نو موږ خو دنیا کې وکتو چې څوک د چا یو جرم وکړي چا د چا نافرماني کړي مثال په طور باندې چا د یو چا نه قتل هم کړی او دغه قاتل راشي او د دغې مقتول د ورثاو پرې در باندې پریوزي او دته دا وایي که ته سزا ماله راکې هم زه حاضر یم او که ته ما ته معافي کې هم حاضر یم خو تر هغه وخته پورې نه جدا کېږم تر څو پورې چې ما ته معافي نه کړي نو انسان که څومره هم سخت شي خدای بیا هم دغه مجرم هغه آخر کې معاف کی چې راغلی او زما په در کې پرېوتی زما په کوڅه کې ناستی یا یې جرګه راوستې را نو دله زه سزا نه ورکوم بلکې دی زه معاف کوم چې د یو انسان فطرت داری نو بیا رب کائنات اخو د انسان لوی نه لوی جرم معاف کوي انسان ته او د دې انسان په توبه ویستلو باندې الله تعالی ډېر زیات خوشحالیږي یحب التوابین و یحب المتطهرین دغه توبه وستونکي سره بیا محبت هم ساتي نو چې انسان لاړ شي او د الله په در باندې یو ورځ دو ورځې درې ورځې لس ورځې دی د الله په در باندې پروت دی او دی په مختلفو عباداتو کې مشغول دی دی ذکر کوي دی تلاوت کوي دی دین زده کوي پرې کې دی دین بل ته ورښیي دی جاړي دی توبه وباسي دی نوافل کوي نو خامخا به رب کائنات د دغه انسان مغفرت خامخا نصیب کوي او الله پر اعتکاف کې د تر ډېرو عباداتو توفیق ورکړي چې هغه مخکې په غیر اعتکاف کې د نشو کولی دی پر جومات کې دلته ناست دی نو دی به خامخا سوی که فارغ ټیم دی ذکر اذکار به کوي په هغې کې به دا وخت بسر کوي یا به د قرآن کریم تلاوت کوي په هغې کې به دی دا وخت تیروي دغه شانتې مختلف نوافل دي سحر دی پاسي دی تلاوت وکړي او دغه شانتې د اشراق منځ وکړي په هغې باندې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې انسان سحر منځ وکړي او دی پر خپل ځای باندې ناست ذکر اذکار کوي تلاوت کوي او دی بیا د اشراق منځ وکړي الله د یو قبول شوي حج او د یوې عمرې ثواب ورکوي دا اجر دی معتکف ته هغه میلاو شو نورو ورځو کې یا دته میلاویږي یا نه دی کوي یا نه کوي په دې ورځو کې خامخا کوي د هغې نه وروسته چې دی نو د چا شموز دی د هغې توفیق الله ورنصیب کړي د نورو نوافلو الله توفیق ورنصیب کړي ځکه رمضان مبارک کې نوافل په فرضو باندې بدلیږي د تر اوابینو د مونځ توفیق ورنصیب شي او د ټولو نه لویه خبره دا چې د تر تهجدو د مونځ توفیق ورنصیب شي نو دی معتکف ته دا اجرونه الله تعالی دا توفیق ورنصیب او د ټولو نه لویه خبره داره چې الله تعالی دله د لیلة القدر د شپې د عبادت توفیق ورنصیب کړي ځکه دی د لسو شپو کې لګیا عبادات کوي نو هغه شپه خود به خود د ده په عبادت کې راشي چې هغه د زرو میاشتو نه زیاته بهترینه ده نو دا
د اعتکاف مطابق خبره شوه چې رسول الله مبارک فرمایل چې دا معتکف د ګناهونو نه محفوظي او د ده لپاره هغه نیکۍ لیکلی کېږي د هغه ثواب د کارونو ثواب دله لیکلی کېږي جومات کې دل نه چې کم عامل ته بهر میلاویږي یعنې کم کس چې هغه کوونکی دی په دې وجه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د نبی علیه الصلاة والسلام د تره زوی د هغه یو تفصیلي روایت دی او د هغې په اخر کې دا دی چې دې معتکف ته الله څه ورکوي فرمایي من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله تعالی که چا د الله د رضا دپاره یو ورځ اعتکاف وکړه جعل الله بینه و بین النار 3 خنادق الله د دې انسان او د اور د جهنم په منځ کې 3 خندقه حایل او پرده کړي چې ابعد مما بین الخافقین چې هغه به هغه 3 خندقه چې الله تعالی د دې انسان او د اور په منځ کې حایل او پرده کړي هغه یو خندق د هغې نه زیات لري د هغې فاصله زیاته لکه د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې کومه فاصله ده د هغې نه زیاته نو چې الله 3 خندقونه د یو انسان په منځ کې فرده کوي او یو خندق د ځمکې او د اسمان نه زیات لري نو چې یو انسان مکمل 10 ورځې هغه اعتکاف وکړي نو الله تعالی دې څومره د جهنم نه دا لري دغه شانتې د حضرت علي ابن حسین د هغه نه روایت دی هغه د خپل پلار حضرت حسین سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه نه هغه چې کوم دی نو را نقل کوي قال دی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من اعتکف 10 فی رمضان یو انسان 10 ورځې اعتکاف په رمضان مبارک کې وکړو کان کحجتین و عمرتین دا سری لکه 2 حج او 2 عمرې وکړي د دې نه علاوه نور داسې بلا فضایل دي چې معتکف ته هغه ور میلاویږي نو اخرنی عشره د رمضان مبارک دان قریب راتلو والا ده هر یو مسلمان له پکار دی چې دی حتی الوسع کوشش وکړي او دغه اعتکاف تکینی او د دې اعتکاف دا جمله فضایل چې کوم دی نو د ځان له راغونډ کې هېڅ پته نه لګي زمونږ زندګي کال بیا بقا کوي او که نه کوي الله دې مونږ له په اعتکاف کې د ناستې توفیق راکړي او دا جمله څومره فضایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعتکاف په باره کې فرمایلي الله دې مونږ د دې مستحقین وګرځوي او رمضان مبارک کې د صحیح عبادت توفیق الله مونږ ته را نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين